السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د یو عالم لاس مچول یا د یو معززو د ښه سړي لاس مچول یا د مشر لاس مچول هغه احتراما د احترام په خاطر باندې هغه د تبرک په خاطر باندې نو یو ملګری مې وایي دا نه دی روا ځکه په دې کې ټیټوالی راځي ټیټېدن راځي د الله څه سوا بل چا د سړی نه ټیټېږي. محترمه یو انحنا ده ټیټېدل دي د الله سوا بل چاته نه دي روا لکه دا بعضې عسکر چې خپلې امیران و یا بعضې خلک چې و باچهانو ته کوي یا ورته کښته چې سي یا پر ملا ورته ټیټ سي انحنا وکړي دا حرام کار دی او پاته لاس مچول دا مستحب و مسنون عمل دی. د لاس په مچېدلو کې که ټیټوالی راشي په دې کې شرعاً څه مشکل نشته ځکه هغه ټیټوالی کږېدل مقصودي نه دي هغه د لاس مچول هغه مقصودي دي. فقهای کرام وایي د عالم لاس مچول او د سلطان باچا عادل لاس مچول د مور و پلار لاس مچول د استاذ لاس مچول او هر هغه څوک چې مستحق د تعظیم او د اکرام یې په دې کې څه مشکل نشته. په احادیثو کې د دې ذخیره موجوده ده. احادیث ډېر روایت شوي دي په دې کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاس مچ شوی دي. صحابه کرامو بعضې صحابه کرام پر لاسو باندې سره مچ کړي دي هغه د احترام په خاطر باندې. که د یو لالچ و د یو دنیایي مقصد دپاره یو څوک مچوي هغه نو بیا حرام کار دی او دا که د هغه د دینداري و د هغه د تقوا په خاطر د هغه د احترام او د عزت په خاطر باندې بیا په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. او دا چې ټیټېدن ورسره راځي هغه هم پروا نه لري. ټیټېدن خو نو له ډېرو شیانو سره راځي. یو سړی مثلا له مځکې یو شی راپورته کوي هم د ټیټ سو که خپل ګوټونه په پښو کوي هغه تنګ ګیلاس واچوي خو هم ټیټ سو. نو دلته چې دی ځان ته ټیټ سو یا ګوټو ته ټیټ سو نو دا خو څه مشکل نه لري خو د مقصد د هغه ګوټ په پښه کول دي. دغه رنګه یو څوک پر لاس مچول ورته ټیټېدل هغه دا ټیټېدل مقصد نه وي خو هغه مچېدل مقصد وي. او دا چې لکه دا مخکې چې مې درته وویل که تاسو پام کړي دا د یو ملک باچا چې بل ملک ته ورسي هغه بلای ورته ټیټ ټیټ کېږي یا لاسونه پر سینه باندې ورته نیولي یا دغه شیان په شریعت کې نشته. محترمینو موسوعة الفقهیه جلد نمبر 14 صفحه 131 مباحث التقبیل دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.